امریکې ته تلل چې کوم دي که نه نو دا مخکې ډېر اسان ډېر په اسانه طریقه او په لیګل طریقه باندې تاسو تللی شوئ خو چې کله هم تاسو له داسې ریفیوزل راغلی دی لکه څنګه چې ما ته ریفیوزل راغی ما ته چې ټرای اګین ټیک شو نو ما دا کوشش کوو چې یاره ټرای اګین خلکو ټرای اګین کوي او بیا یو ځل الله پاک انسان په خپل محنت او په کوشش کې کامیابوي. علیکم ورحمت الله وبرکاته. سید الرحمن کاکا خیل ستاسو په خدمت کې حاضر یم. ملګرو زما سره دا ریفیوزل لیټر چې کوم تاسو ګورئ د موبایل په سکرین باندې دا د امریکې ریفیوزل لیټر دی. په دې د سره لږه خبره کومه خو د ټول نه مخکې ستاسو په خدمت کې دا یو خواست کومه چې که تاسو زمونږ یوټیوب چینل لایک کړی نه وي نو یوټیوب چینل زمونږ ورسره لایک کړئ سبسکرایب یې کړئ او د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ او زمونږ سره د خپلو زرینو خیالاتو اظهار هم تاسو په کمنټس کې وکړئ. د نن یو دوه ورځې مخکې تاسو ته پته ده چې ډونالډ ټرمپ کوم چې د امریکې نوی صدر جوړ شوی دی هغې د امیګریشن په حواله سره ډېر سخت قوانین هغه لاګو کړي دي په خپل ملک کې. د هغې اصل وجه څه ده هغه هم تاسو ته معلومه ده چې په امریکا کې چې کوم د کرایم کوم ریشو وه نو هغه ډېره زیاته شوې وه. په هغې کې د ریپ کیسونه پکې ډېر زیات راتله د قتل و غارت کیسونه هم پکې ډېر زیات راتله. د هغې نه علاوه نور هم ډېرې داسې غیر قانوني کوم اکټیویټیز چې وو نو په هغې د ختمولو دپاره دوی د سخت قوانین چې کوم دی هغه په ملک کې لاګو کړي دي. کوم خلکو امریکې ته د تللو کوشش کولو یا یې داسې اراده کوله چې موږ امریکې ته لاړ شو په امریکا کې خپل ځان سیټ کړو د کاروبار په حواله سره یا د ویزټ په حواله سره د ډیرو خلکو کیسونه لا تر اوسه پورې په پراسس کې دي. نو دغه یو کوشش موږ هم کړی و. د نن تقریبا یو 6 میاشتې مخکې امریکې دپاره موږ اپلای کړې وه. بیا کله چې اپلای زموږ وشو DS-160 پام چې ورته وایي هغه موږ ډک کړی و. په هغې کې د ټول نه مخکې چې کوم ریکوایرمنټ وي ستاسو سره د بینک بیلنس تاسو به خپل بینک بیلنس دا به برابر ساتئ او خپل ذاتي چې کوم اکاونټ دی نو هغه اکاونټ موږ هم جوړ کړی و. د هغې سټیټمنټ هم موږ راایستلی و. دا تاسو ګورئ دا په لکونو په کروړونو روپۍ په دې کې هغه سټیټمنټ جوړیږي. بیا د هغې نه علاوه FRC چې کوم ورته وایي دغه FRC هم موږ جوړه کړې وه. د دې نه علاوه د چیمبر آف کامرس چې کوم لیټر وي ممبرشپ وي هغه هم موږ اخیستی و. الریډي تاسو ته معلومه دي وي چې زه په خپله باندې خپل یو کاروبار چلوم نو دا ټول ریکوایرمنټ چې کوم هغه موږ پوره کړي وو. بیا چې کله موږ DS-160 پام سبمیټ کو او انټرویو دپاره موږ کال کړو موږ لاړو انټرویو دپاره. نو د انټرویو دپاره بیا ستاسو نه مین چې کوم تپوس دی هغه نه دا کوي چې واټ از د پرپز اف یور ویزټ یعنې تاسو امریکې ته د څه دپاره ځئ. نو دا به تاسو مهرباني کوئ چې د ټول نه مخکې پرپز اف ویزټ چې کوم دی هغه به په خپل پام کې لیکئ او بیا به هلته هغې ته په روبرو هغې کوم انټرویو چې اخلي نو هغه ستا هغه پام ته ګوري په کمپیوټر کې او ستا نه کاغذونه غواړي نه خو په هغه بیس باندې ستا سره انټرویو کوي په کوم بیس باندې چې خپل فارمونه تا سبمیټ کړي وو. هلته نه ستاسو نه د بینک سټیټمنټ غواړي نه ستاسو نه د پراپرټۍ ډاکومنټس غواړي نه ستاسو نه د ټریول هسټري ریکارډ غواړي ځکه چې ستا څه چې تا په DS-160 پام کې لیکلي دي هم هغه پام د هغې سره په لیپټاپ په کمپیوټر کې پروت وي. ستاسو نه صرف او صرف د پاسپورټ مطالبه کوي پاسپورټ به له تاسو ورکوئ. اوس ته دې خبرې له راځو چې ډونالډ ټرمپ چې کوم په دې ملک کې اوس اقتدار سنبال کو نو هغې په هغه خلکو باندې ډېر غټې پابندۍ نه ولګولې. د کومو خلکو چې اراده دا وه چې یاره موږ به امریکې ته لاړ شو او هلته به خپل ځان سیټ کړو نو هغه دې اوس د دې خبرې نه بلکل اجتناب وکړي مکمل طور باندې دې ډیسایډ ته شي. د هغې اصل وجه دا ده چې په دې وخت کې 2,70,000 کسان دا د امریکې په بارډر باندې موجود دي. هغه په څه طریقه باندې امریکې ته ننوستل غوښتل نن هغه خلک په بارډر باندې روکاو شوي دي. بل اصل وجه څه ده چې امریکې دا دومره غټ سټیپ واخیستو چې خلک خپل ملک ته نه پرېږدي. اصل وجه دا ده چې په امریکا کې د کرایم کومه ریشو چې وه هغه ډېره زیاته شوې وه. خلک قتل و غارت پکې وو خلکو به ریپ کوو د هغې نه علاوه نورې ډېرې داسې مسلې وي
چې د هغې په وجه باندې د امریکې حکومت ته د امریکې عوامو ته ډېر غټ تکلیف و. نو هغه تکلیف د ختمولو دپاره دوی دا غټ سټیپ واخیستو. په 2017 کې چې کله ډونالډ ټرمپ راغلی نو په هغه وخت کې د ډونالډ ټرمپ سره دومره سټرانګ د هغې حکومت نه و. سینټ کې هم د هغې دومره زیات پاور نه و او د هاوس اف ریپرزنټیټیو په هغې کې هم د هغې دومره پاور نه و، لکه کمزوری حکومت و په 2017 کې. بیا هغې په 2017 کې دغه وعده کړې وه چې یاره زه به د غیر انلیګل چې کوم ریفیوجیز خلک دي په غیر طریقه چې کوم امریکې ته داخل شوي دا به زه وباسم او په دې خپلو باډرو باندې به ډېر غټه پابندي به ږدم. اوس د دې اپلیمنټیشن دی کوي په هره طریقه چې نو ستاسو د ټولو په خدمت کې دغه خواست کومه چې کوم چا اراده کړي امریکې ته د تللو نو ډېر غټه او ډېر سخت اکشن د امریکې ډونالډ ټرمپ اخیستی دی نو خپله اراده بل طرف ته وکړي. موږ به د خپل رب نه په پاکستان کې غواړو او دا به وایو چې الله پاک په دې پاکستان زموږ په دې خاوره باندې امن راولي، دلته روزګار راولي او دلته د الله پاک نه ډېرې سوالونه وکړو چې الله پاک موږ ته د رزق چې کوم په امریکا کې مقرر کړی هغه دې موږ له الله اوس په پاکستان کې راکړي. نو دغه یو څو خبرې مې ستاسو سره شیر کولې چې د امریکې دپاره موږ کوم پراسس شروع کړی و او یو ځل زما ریفیوزل راغی دوباره دپاره په دې وجه باندې اپلای نه کومه چې د امریکې کم ډونالډ ټرمپ دی او هغې کم سخت قوانین لاګو کړه نو زما خیال نه دی چې یاره موږ به هلته په تګ کې به موږ ته اساني راشي یا که بلپرست څوک لاړم شي نو د هغې زګي قوانین د هغې په تحت باندې کار کول دا ناممکنه خبره ده. په ځای د دې باندې چې تاسو خپلې پیسې خرج کړئ. او زما د ویډیو مقصد دا دی چې کله ما ته دا ریفیوزل راغی نو ما دا کوشش کوو چې زه به بار بار ټرای کوم او چې کله ډونالډ ټرمپ حکومت راغی او هغه دا کوم غلط دا غټ سټیپ واخیسته سخت سټیپونه واخیسته نو زه د دې خپلې خبرې نه لږ په شا کېږم په دې وجه چې زما امریکې ته تګ د دې دپاره و چې هلته به موږ له الله پاک ډېر ښه رزق راکوي، ښه پر امن ملک دی، ترقي یافته ملک دی او زموږ به سره مستقبل ټیک شي. خو د الله نه به سوال کوو چې الله پاک په خپل پاکستان کې ډېر ښه روزګار راکړی دی. په دې باندې به د الله شکر ادا کوو او آینده دپاره د امریکې د تللو دا کوششونه او دا هڅې به نه کوو، خپلې پیسې به نه ضایع کوو او د الله نه به سوال کوو چې په دې ملک کې راله ښه روزګارونه راکړي. چا هم داسې اراده وي نو خپلې ارادې کینسل کوي، د الله پاک نه په پاکستان کې غواړئ، په خپل ملک کې غواړئ او په خپل کاروبار او په روزګار باندې توجه ورکوئ. ځکه چې کم رب زمونږ په سعودي عرب یا په دوبۍ یا په امریکا یا په انګلینډ کاناډا باندې دی نو هغه رب زمونږ په پاکستان کې هم دی، زمونږ په افغانستان کې هم دی. صرف زمونږ په غوښتلو کې کمی دی او خپل نیتونه خالص کړئ، د الله نه وغواړئ، په پاکستان کې وغواړئ او د امریکې تګ دغه ملتوي کړئ. ډېره مهرباني، الله مو ښاد او آباد ساته، دعاګانو کې مې یاد ساتئ، د خپل ځان مو خیال ساتئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د الله په امان.